شپږ ګناهګارې ښځې. حافظ شمس الدین ذهبي رحمت الله علیه ډېر لوی عالم تیر شوی دی. هغه خپل کتاب الکبائر کې یو حدیث نقل کوي چې دا حدیث خلاصه دلته ذکر کیږي او د هغې په ضمن کې د شپږو ګناهګارو زنانو څه واقعات او حالات دي هغه ذکر کیږي. یو ځل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ملاوېدو دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلل. فاطمه بیوی تاسو ټول پیژنئ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور ده. د نبی علیہ السلام په لونو کې د ټولو نه مشره حضرت زینب رضی الله تعالی عنها او بیا حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها بیا حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها او بیا حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها. دې ډېر زیات واقعات فضائل او مناقب کتابونو کې هغه مذکور دي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم او عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنہ دی کره لاړل. نبی علیہ السلام اجازت وغوښته. دیو ته راځي. نبی علیہ السلام ته فرمایل چې ما سره یو صحابي هم دی، یعنی تا ته د پردې ضرورت دی. دیو ته وی چې ما سره خو دننه داسې غټ څادر نشته دی چې زه په هغې باندې پرده وکړم، یعنی دونه د غربت حالتو. او کله چې د دې د رشتې رخصتي کېدله نو بعضې کتابونو لیکلی دي چې یو کټو او د سرمنې بالښتو او هغې کې د مالوچو په ځای د قجورو پاڼې وي، یو چاګلو او دوه یعنی منګیو، یو مشکو او دارنګې دوه میچنې وي. او د دې واقعات هغه تاسو بار بار اورېدلی دي چې که یو وخت د سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم جګرګوشه ده نو بل طرف ته انتهایی سختۍ تېرې کړي دي او بعضې وخت په لاسونو مبارکو باندې د میچنې د تاولو د وجې نه پټې جوړې شوي دي او د اوبو مشک چې به یې راوړه نو په سینه مبارکه باندې د پړو داغونه جوړ شوي دي. او دا چې کله وفات شوه نو د زنانو د جنازې د کټ د پاسه چې کومه ډولۍ هغه یعنې ښودلی شي د دې ابتدا د دې نه شوې ده. د دې نه مخکې به د زنانو جنازه څنګه د نارینهو جنازه کولو و د قرنګې یعنې صرف د پاسه بس کفن او صادر مادر به یعنې اچوله شو څنګه چې د سړو د پاسه وي، خو خاص طور سره خو کفن هغه منقول دی. او بیا د فاطمی بیبي مزاج کې چونکې انتهایی حیا وه، شرم و، د دې وجې نه حضرت اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها ته دې ویلو چې په کولو جنازه کې د زنانو بې پردګي کېږي، دا زه خوښ نه ګڼم. نو د دې وجې نه چې کله دا وفات شوه نو د جنازې د کټ د پاسه دغه ډولۍ هغه کېښودلې شوه چې مزیده یعنی فرده راشي. او د دې حلیه او شکل صورت چې کوم نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملتا جلتا و. عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ هغه فرمایي چې فاطمه رضی الله تعالی عنها په خبرو کې لب و لهجه کې او نشست و برخاست کې بالکل د نبی علیہ السلام په طریقه باندې وه او رفتار چې به و ګرځېده به نو بخاری شریف اول جلد کې راځي د دویم جلد کې
چې د دې رفتار بالکل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شانته وو او په دین کې ورته الله جل جلاله ډېره لویه پوهه ورکړې وه او د ډېرو صحابه کرامو د احادیثو استاده یعنی پاتې شوې ده او یو ځلې فاطمی بی بی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یعنی مختلف واقعات هغه راغلي دي خو یو ځل فاطمی بی بی ته نبی علیہ السلام تشریف راوړو چې وی کتل نو د ډېر غربت د وجې نه دونه وړلې پټه په سر باندې ده چې که سر پټی نو خپې ښکاره کېږي او که خپې پټی نو سر ښکاره کېږي یوں کی ہے اہل بیت متحرن زندگی یہ ماجرائے دختر خیر الانام تا او صرف دانا چې نبی علیہ السلام په خپله د دې د آرایش او د زیب و زینت څه شي یعنی هغه دې ته نه ورکو بلکې که د نورو ذرایونو به د زیب و زینت یو شی راغی نو هغه به هم د دې دپاره نبی علیہ السلام نه خوښو لہذا یو کرت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوی دپاره د سرو زرو یعنی هار هغه روړو ورې کو نبی علیہ السلام ته معلومه شوه نو تپوس یې وکړو فرمایل نبی علیہ السلام او فرمایل چې ولې فاطمه او یعنی آیا خلکو ته ته دا ویل غواړي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور هغه د اور هار هغه اچي نبی علیہ السلام چې ورته دا ووی فاطمی بی بی فوراً هغه خرڅ کو او په هغه قیمت باندې یو غلام هغه واغشته دغه عمل والا خلکو او فوری به په مسایلو باندې یعنی عمل کو بہرحال دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دارنگی دا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ په مناسبت سره دا مختصره تذکره شوه غرض د دینا یعنی صرف د دوی هغه تذکره کولو نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ و فاطمه بی بی دوی نبی علیہ السلام ترالل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې کله موږ د نبی علیہ السلام خدمت کې حاضر شو نو هم کتل نبی علیہ السلام جاړي او ډیر غم درد په نبی علیہ السلام باندې شروع دی کله چې ما د نبی علیہ السلام دا حالت ولید نو عرض مې وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مور پلار د پتا باندې قربانی کم یو شی تار لړۍ نه جړی او د کمې وجې نه ته دونه جاړې نبی علیہ السلام او فرمایل چې ما د معراج په شپه د خپل امت ښځې زنانه جهنم کې دننه قسمه قسمه عذابونو کې مبتلا ولیدې او دې ته چې کوم عذاب ورکولی شو نو هغه دونه سخت او هولناکو چې د هغه عذاب د تصور نه ما ته جړه راځي دا د نبی علیہ السلام هغه کمال شفقت ته په امت باندې مور پلار په بچو باندې ډیر مهربان وي خو د مور پلار نه زیات مهربان نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او څنګه یو بچی وي جیل ته راشي یا د څه وجې نه ورته سزا میلاویږي نو مور پلار څونه خفه کېږي او بیا د نبی علیہ السلام شفقت او محبت دا خو د ټولې دنیا د میندو د محبت نه زیات دی نو نبی علیہ السلام وفرمایل چې ما د خپل امت زنانه په کم سخت عذاب کې مبتلا ولیدې د هغې د وجې نه ما ته جړاله دي دغې زنانو ته د شپږو یعنی طریقو نه عذاب ورکولی شو نبی علیہ السلام وضاحت فرمایو چې ما جهنم کې دننه زنانه په کم کم عذاب کې مبتلا ولیدې نو لہذا دې سلسله کې فرمایي چې ما یوه زنانه ولیده چې هغه د خپلو ویښتو نه ځوړنده وه په جهنم کې دننه او
د دغې زنانه دماغ چې کومو نو هغه د کټوۍ په شانتې جوشېدل، لکه څنګه کټوۍ پخېږي دغه رنګې د هغې دماغ جوش کو او ځوړنده وه په جهنم کې او د ویښتو نه ځوړنده وه. یو خو جهنم کې دننه کېدل به ذات خود څونه لوی عذاب دی، الله دې موږ ټولو ته فنایي نصیب کړي. او بیا یو ویښته د یو انسان نه ونیسه که هغه ناست وي ابه نیغ کیني، دا انتهایی د تکلیف وخت دی. او بیا دریم عذاب چې ویښته داسې یعنی انداز کې نیولی شوي یو طرف ته بل طرف ته جهنم، او دریم طرف ته عذاب هغه چې دماغ داسې خوټ کېږي لکه کټوۍ. نبی علیہ السلام فرمایي ما دویمه زنانه جهنم کې داسې ولیده چې هغه د ژبې نه ځوړنده وه. اوس موږ اندازه ولګو یو زورور نه زورور انسان یا زناور هغه د ژبې نه ونیسه هغه هېڅ حرکت نشي کولی. نو یو طرف ته یعنی ځوړندېدل او بیا دویم طرف ته جهنم او دریم طرف ته بیا د ژبې نه ځوړندېدل، دا څونه انتهایی تکلیف دی. دریمه زنانه ما ولیده چې هغه د سینو نه جهنم کې ځوړنده ده. څلورمه زنانه مې دارنګې ولیده چې د هغې دواړه خپې سینې سره تړلې شوي دي او دواړه لاسونه تندي سره تړلې شوي دي. پنځمه زنانه ما دې حالت کې ولیده چې د هغه پنځمې ښځې مخ چې دی نو دا د خنزیر په شان دی او باقی جسم او بدن د خر په شان دی، لیکن حقیقت کې هغه زنانه ده او ماران لړمانان د دې بدن پوری انختی دي. شپږمه زنانه ما دې حالت کې ولیده چې دا د سپي په شکل ده او د دې په خوله باندې د جهنم اور داخلیږي او لاندې او د سماعتي ځای باندې هغه اور خارجیږي او عذاب والا فرشتې چې کوم دي نو د جهنم په ګروزونو باندې دې لره سزا ورکوي. نو دارنګې دا شپږ زنانه شپږ قسمه عذابونو کې الله جل جلاله مبتلا کړې وي. لومبنۍ زنانه چې هغې ته عذاب ورکول شو، تاسو ته تفصیل سره د شپږ حالات هغه ذکر کیږي. نو اوس لومبنۍ ښځه هغه څه وه هغې څه کول؟ فاطمې بی بی عرض وکړو چې بابا جانه په زنانو باندې دا عذاب د دوی د کمو عملونو د وجو نه یعنی و او د دوی کم داسې عملونو چې د هغې د وجې نه یعنی دونه تکلیف دوی ته یعنی ورکولی شي. دا تپوس فاطمه بی بی کوي او بیا نبی علیہ السلام د دې وجې نه په خپله باندې دونه یعنی خفه دی پریشانه دی جاړي. نو اوس تپوس ته کوي فاطمه بی بی. نو دې جواب کو ته نبی علیہ السلام وفرمایل چې کومه ښځه ما هغه داسې ولیده چې دا د سر د ویښتو نه ځوړنده ده په جهنم کې او مازغې داسې خوټ کېږي لکه د کټوۍ په شانتې، نو دا عذاب دې زنانه ته ولې ورکولی شي؟ دا عذاب دې زنانه ته د دې وجې نه ورکولی شي چې دا زنانه به د کور نه بهر وتله نو د دې سر به ښکاره او د پردو سړو نه به دې خپل سر نه پټو. یعنی د پردو سړو نه ستر پرده کول پکار دی. یو ستر دی یو پرده ده. که موږ ګیر چاپېره وګورو نو دا ګناه نن سبا ډېره عامه ده او حال دا دی چې د زنانو دپاره حکم دا دی چې د سر ویښته دا د زنانه په ستر کې شامل دي. ولې د زنانه پورا بدن چې کوم دی د سر نواله تر خپو پورې نو دا ټول چې دی نو دا په یعنی عورت کې په ستر کې شمار دی. صرف د مونځ په حالت کې که د یو زنانه مخ کاروي، مړوند پورې لاس کاروي، ګیټو پورې خپې کاروي، نو مطلب دا دی چې لکه دا درې اندامونه
په مونځ کې ښکاره وي نو دا جایز دی، خو یعنی عورت کې رانلل، خو په حجاب او ستر یعنی پرده کې رالل، د پردې په باب کې به دا ټول پټول شي. لکه یو زنانه د کور کې مونځ کوي نو د صحن په اعتبار سره بهتر مونځ د دې په برنډه کې دی، او د برنډې نه بهتر مونځ د دې په کوټه کې دی. نو که کور کې یو زنانه مونځ کوي او دا اندامونه ښکاره دي نو خیر دی، خو یو زنانه چې د کور نه بهر روځي نو بیا خو مسله د حجاب او د پردې ده، نو بیا به مخ هم پټوي، لاسونه به هم پټوي او خپې به هم پټوي. نو په دغه فرق باندې ځان پوه کړئ. اوس بعضې ښځې وي هغې نرۍ لوپټې په سر کړې وي او ویښته تې ښکاري، نو که دې کې مونځ کوي نو مونځ یې نه کېږي، که ډبل یې په سر کې او بیا هم تې ویښته ښکاري نو بیا هم دې سره مونځ نه کېږي، او که بهر روځي او ویښته ښکاري هغه بیا هم ګناه ده، او که پرس که بهر روځي او یعنی د پردو سړو نظر پې لګي نو دا هم ډېره لویه ګناه ده او ډېر لوی جرم دی. نو د دې ټولو خبرو خیال ساتل پکار دی. اوس که فرض کا د مونځ مسله شي خو هغه دغه ده، او د دغه مسله دغه شوه د پردې متعلقه. نو اسم یو زنانه چې ضرورت نه وي د کور نه به نوځي، او که فرض کا څه اشد ضرورت هغه راغی نو بیا پکار دا دی چې دا اوزي نو چې په پرده کې اوزي او بے پردگی هغه اختیار نکی. نو دغه زنانه ته چې سزا ورکول شوه هغه د دغې وجې نه. دویمه زنانه نبی علیه الصلاة والسلام هغه فرمایي چې ما په دې حالت کې ولیده چې دا د ژبې نه ځوړنده وه، نو د دې زنانه څه ګناه وه؟ اوس خپله موږ اندازه ولګو چې ژبه څونه نازک یعنی عضو د بدن جز دی، کو یو لاس سره د چا ژبه ونیسي نو دا د مرګ نه هغې دپاره بدتر شی دی. نو د لومبنۍ ښځې عذاب هغه خو دغه، او د دویمې ښځې چې دا د ژبې نه نو د هغې تفصیل هم انشاءالله درته کوم. خو دغې باندې ځان پوه کې چې سر پټول دا د زنانه دپاره ډېر ضروري دی، او یو زنانه که ویښته ږمنځ کي یا نوکونه واخلي هغه به هم داسې ځای کې ښخوي چې د بل چا نظر په هغې باندې پرې ونه ځي، دا هم په عورت کې شامل دی. نو دې نه معلومه شوه چې د پردې حکم جدا دی او د ستر حکم جدا دی. د پردې په حکم کې د سر نه خپو پورې ټول بدن داخل دی، چې دا د هر هغه کس نه په ټول پکار دی چې چا سره په ژوند کې یو ځل نکاح جایز کیدی شي، او د کور نه بهر خو ډېره ضروري ده. نو کو فرض که کور کې نامحرم څوک وي یا بهر نامحرم څوک وي نو د ټولو نه ټول بدن په ټول پکار دی. البته کو مونځ څوک کوي او کور کې محرم دی او رور دی، پلار دی، تره دی، ماما دی، ورواره دی، خوری دی، نیکه دی، نو بیا که دا مونځ کوي او فرض که دې زنانه مخ ښکاري، لاسونه ښکاري ګیټو پورې، داننګې خپې ښکاري ګیټو پورې، یعنې لاسونه مړوند پورې، نو دا خیر دی. د دې نه ما سوا یعنی بدن که فرض که د دې ښکاره شو نو د انسان په بدن کې چې کوم رکوټې اندام د هغې څلورمه حصه دونه وخت په مونځ کې ښکاره شي چې درې ځله پکې سبحان الله سبحان الله سبحان الله ویلی شي نو مونځ دې سره ماتېږي. دارنګې که کور کې دننه داسې کسانی نو د هغې نه هم ستر پرده پکار ده، چا سره چې په ژوند کې یو ځل نکاح جایز کیدی شي، او د دې تفصیل بار بار مخکې هغه ذکر شوی دی. او د دې بې پردګو د وجې نه بعضې وخت ډېر نازک حالات هغه راشي، لکه مخکې هم تاسو ته ما یو واقعه ذکر کړې وه، خو نن موضوع سره هم د هغې تعلق دی، نو هغه ته بیا ذکر کوم. او اکثر درس کې نوې نوې زنانه راځي د دې وجې نه، لکه د ګلګت هغه واقعه تاسو ته ما ذکر کړې وه چې یو کس مقبرې سره تېرېده او د قبر نه دا اواز هغه واورېد چې
چې ما وباسې زه جمدی یم. کله چې یو دوه کرته ده یعنی د آواز وورید نو دی خیال وکړ چې دا زما څه وهم دی او دی خیال وکړ چې څه آواز نه راځي، لیکن کله چې هغه مسلسل آواز وورید نو بیا ورته دا پوره یقین شو چې نه دا آواز چې دی نو دا د دې قبر نه راځي. بیا هغه نږدې کلو هلته لاړ او خلکو ته دا واقعه هغه ذکر کړه چې داسې پروګرام دی د قبر نه دغه مبارکې آواز راځي چې دا آواز کی مجھے نکالو میں زندہ ہوں، ما وباسې زه جمدی یم. چې د خلکو ته خبره وکړه نو بعد خلک ورسره رالل، هغې هم دا آواز ورید او د ټولو یقین شو. اوس د مسلې د تپوس دپاره هغوی لومبې علماو ته رجوع وکړه چې دا معلومه کو چې څنګه چل دی څنګه نه دی. نو د محلې امام سره ملو شو، هغه ته ووایي چې داسې آواز راځي او مړی یعنې داسې وایي چې ما د قبر نه وباسې زه جمدیم. نو که ستاسو په دې خبرې یقین وي نو قبر کلو کې او بهر یې روباسې. لہذا دې خلکو همت وکړو او هغه قبر یې کلو کو. خو څنګه چې تخته اخوا کړه نو ویې کتل چې دننه یو زنانه ده بې حجابه ناسته ده او کفن یې زوړ شوی دی او هغه زنانه وایي چې ما توندې سره یعنی ماله د خپل کور نه ماله توندې سره کپړې راوړې او زه به کپړې واچوم بهر به روزم. لہذا دغه کسان فورا د هغې کور ته لاړل، دا واقع ذکر کړه او د هغې کپړې څادر وغیره واخیستل او مقبرې ته لاړل او قبر ته یې ښکته ورویشتل. هغه زنانه هغه کپړې واچولې او څادر یې په سر کو او بیا د بجلۍ د پړق په شانتې رووته او وتښتېد او نیغه لاړه خپل کور ته. خپل کور ته لاړه او کمرې ته ننوته، ځان پسې د دننه نه ور هغه کونډه کو. او دا اوس دننه ده، ځکه دې ته پته ده چې زما د لیدلو څوک برداشت نشي کولی، خو خلکو ورته ور ډبو چې ورکولو که دا او هغه دې ورته ووایي چې کو داسې کلک زړه والا انساني نو ادې راشي زما حالت دې وګوري. او اوس خلک خو یېرېدل، خو دوه څلور کسان مضبوط زړه والا وو او هغې ووایي چې ته ورکولو که موږ دننه راځو. لہذا هغې کونډه کولو که دا خلک دننه ورلل. چې څنګه دننه ورلل نو دا په څادر کې پټه شوې ده او دی چې دننه داخل شو دا خلک نو اول دی خپل سر کولو کو. دغه خلکو چې وکتل نو د دې په سر باندې یو ویښتم نو بالکل خالی کوپړی وه، نه ویښته او نه سرمن وه، صرف خالی اډوکي و. خلکو دې تپوس وکړو چې ویښته دې څه شو؟ دی ووایي چې کله زه جمدی وم نو ما به چې د کوره بهر وتم ما به سر نه پټو. بیا د مرګ نه بعد کله چې زه قبر ته راوستلی شم نو پرشتو زما یو ویښته راخ کو او د هغې راښکلو په نتیجه کې یعنی ویښتو سره سرمنم ووته. لہذا اوس زما په سر باندې نه ویښته شته او نه سرمن شته. د هغې نه وروستو دې زنانه خپله خوله ښکاره کړه. خلکو چې وکتل نو دونه خوفناک منظر و چې تش غاښونه ښکارېدل او شونډې په نظر نه راتلې، نه ښکتنۍ شونډه او نه پورتنۍ شونډه او ټول غاښونه په نظر کتل یعنې ښکارېدل. اوس د سوچ مقام دی چې د یو انسان شونډې نه وي او په سر یې ویښته نه وي، سرمن نه وي، دا غاښونه یې څونه بدرنګ ښکاري. بیا دې خلکو تپوس یې وکړو چې دا ولې شونډې دې چېرته تللي دي، څه شوې؟ دې جواب ورکړو چې ما په خپلو شونډو لپسټک لګو او د پردو خلکو مخکې به راتلم، د هغې په سزا کې زما شونډې کټ کړې شوې، لہذا زما په مخ باندې شونډې نشته دی. دا یاد لرئ چې شریعت کې زیب و زینت میک اپ دا جایز دی، خو هغه د خاص کسانو دپاره دی. خاوند شو، پلار شو، ورور شو، وراره شو، دغه یعنې مختلف کسان دي او چونکې د دې لاندې اوبه نه دي نو دې سره نه اودس ودي او نه غسل ودي. یو زنانه ده هغې اودس چا اقدام وکړو او لپسټک یې ولګو،
د بل موس ټیم راغی دا بیا چېره دام کوي شونډې صفا کړي نو خیر دی دې کې څه نشته دی. د هغې نه وروستو دغې زنانه خپل لاسونو خپې کلو کړې. خلکو وکتل د دې د لاسونو خپو نوکونه نشته، ټول نوکونه غایب دي. تپوس یې وشو چې ستا د ګوتو نوکونه څه شو؟ هغه ښځې جواب ورکړ چې د ناخن پالش لګولو د وجې نه زما یو نوک چې دی نو هغه راښکلی شو، لہذا یعنی د هغې په بدن یو نوک نو پاتې. او د دې څه مسله ده؟ د دې د لاندې اوبه نو دي، نو چې اوبه نو دي د دې وجې نه عیني اوبه نه رسېږي، نو نه اودس کېږي او نه غسل کېږي. او که یو زنانه دې حالت کې مړه شي نو اول به هغې له نوکونه صفا کولی شي، وروسته به غسل ورکولی شي. یا باید زنانو اوږده اوږده نوکونه پرېښي، دا هم نه دي پکار. هفته کې یو ورځ نوکونه اغوښتل دا سنت دي. او دا هم کتابونو کې شته دی چې د جمعرات یا د جمعې په ورځ څوک نوکونه اخلي نو د ده به رزق کې اضافه راځي. نو هفته کې یو ځل نوکونه هغه اخلی، او که دې کې داسې ګند جمع شي چې د هغې لاندې اوبه نه دي نو بیا چې دی نو دا په مونځ او اودس کې فرق راولي. نو ما به نوکونه سره کول نکریزو باندې هر وخت نوکونه سره کولی شي، د لاسونو م او د خپو م د دې اثر وي او ذات یې ختم شي، او د نیل پالش هغه ذات په ذات باندې باقي هغه پاتې شي. نو دی به هم دغه عمل کوو. لهذا څنګه چې قبر ته دا راوستلی شوه نو دا وایي چې ما سره دا معامله وکړې شوه، او دا نوکونه چې کوم د دغه وجې نه هغه ما نه اوښکلي شو. دا ټول شیزونه عزتمندو د بې پردګۍ سره تعلق لري. اوس کو د دې دا عمل نو دې له به دا سزا نه شو ورکولی. که څوک دا خبر وکړي چې یاره یو ځل یو انسان مړ شو نو بیا څنګه جمدی شو، نو ګوره عمومي قاعده دا ده چې دا ټول خلک کله مړه شي نو بیا به په ورځ د قیامت جمدي کېږي. لیکن کله کله د عبرت دپاره الله تبارک وتعالی یعنی بعد وخت خلق جمدی کوي. عزیر علیہ السلام ته موږ وګورو، یا په دې مستقل کتابونه لیکل شوي. حافظ ابن رجب حنبلی رحمت الله علیه دا مشهور عالم تیر شوی دی، احوال القبور دا هغه کتاب دی. او ابن ابي الدنيا رحمت الله علیه عالم دی هغه عام قانون دا دی چې الله جل جلاله به دا مړو انسانان پر ورځ د قیامت باندې جمدي کوي. لیکن کله کله الله جل جلاله د عبرت لپاره په دنیا کې داسې یعنی عمومی قانون دغه دی چې په ورځ د قیامت به خلک دوباره جمدي کېږي، او کله کله د عبرت لپاره الله جل جلاله داسې کوي. جهنم کې زنانو باندې د عذاب باره کې نبي علیه السلام نور حدیث ذکر کړي دي، لکه کومې زنانه چې د پردو سړو مخکې بې پرده روځي. نو یو حدیث کې راځي نبي اسلام فرمایلی دي چې ما په جهنم کې زیاتې زنانه ولیدې. بیا وفرمایل چې یعنی د زنانو په جهنم کې د ډېروالي 4 وجې دي مشهورې. یو وجه دا ده چې دې کې د الله پاک د تابعدارۍ ماده ډېره کموي. دویمه دا چې دې کې د نبي علیه السلام د تابعدارۍ جذبه کموي. درېیمه وجه دا ده چې په دې کې د خپلو خاوندانو ناشکري وي، تکفرن العشیر. حال دا د خاوندانو ډېر لوی حق دی. نبي اسلام فرمایي که ما چاته حکم کولی چې چاته سجده ولګوه نو ما به ښځې ته حکم کړی و چې خاوند ته سجده ولګوه. او 4مه وجه دا ده چې دوی یعنی بې پردګۍ سره بهر وځي. او دا 4مه وجه هغه ده چې هغه موږ خپلو سترګو سره اینو. نن سبا اکثر زنانه کله چې بهر ته وځي نو ښه کپړې واچي او میک اپ وکړي، خوشبو استعمال کړي. حال دا د زنانه به داسې خوشبو نه استعمالوي چې د هغې بوی وي، داسې به استعمالوي چې د هغې رنګ وي،
او هغه هم دغه مخصوصو کسانو ته. او یو زنانه هغه خوشبو استعمالي د کور نه بهر وځي نو داسې دوی له نه دي کول پکار. دویمه زنانه چې په هغې باندې دا عذاب و چې د ژبې نه په جهنم کې ځوړنده وه. نبي علیه السلام فرمایل دا هغه زنانه ده چې دا زبان درازه ده او زبان درازۍ سره خپل خاوند ته دې تکلیف رسو. په بعضې زنانو کې یقینا چې دا خوی وي چې دوی هر وخت بس یو نیم ګل ژبې هغه روغ کړي، موپټ وي، زبان درازي وي، بدګو وي او هر وخت بس چرچر شروع کړي. دا ډېر ښه عادت دی. حیا دا ډېر بهترین صفت او خوی او خصلت دی. زنانو د پاره یوازې نه، نارینو د پاره دا پکار نه دي چې هغه زبان درازي اختیار کړي، خو بیا خاص طور سره زنانه چې هغه خپل خاوند سره زبان درازي کوي او تکلیف ورته رسوي، پریشانۍ کوي، نو دا خو ډېر لوی جرم دی، ډېره لویه ګناه ده. او دې حدیث کې دا یعنی خاص د زنانو متعلق بیان کړی شو چې یعنی په خبره باندې دوی خاوند سره جنګ کوي، بدتمیزي کوي او دا یو سنګینه ګناه ده. کو پرس کا یو انسان څوک په لاس وي یا په یو شی وي نو د دې تکلیف ډېر وخت پورې نه وي، لیکن د ژبې تکلیف چې دی نو هغه ګورې ډېر زیات وي او د ژبې فرهر نه جوړېږي. فرهر د تورې ښه د ژبه جوړ شي ولې بد فرهر د ژبې نه رغېږي، د ژبې هغه فرهر هغه نه رغېږي. نو د زبان درازۍ د وجې نه د دغه زنانه دا عذاب الله جل جلاله یعنې په دې باندې مقرر کړو. درېیمه زنانه چې هغه د سینو نه ځوړنده وه په جهنم کې، نبي علیه السلام فرمایل چې دا هغه زنانه ده چې دا شادي شده ده او د دې باوجود یعنی نارینو سره ناجایز تعلقات ساتي. د شریفو د باحیو زنانو داسې حالت نه وي، دا د بېحیو ښځو کار وي او په معاشره کې د بېحیایۍ ډېر یعنی خراب او سنگین نتایج هغه روزي. موږ وګورو دا اکثرو خلکو دشمنۍ هغه هم د دې وجو نه وي. او حیا دا د ایمان حصه ده، الحیاء شعبة من الایمان. او بل حدیث کې راځي 4 من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والنکاح والسواک. ترمذی شریف او جامع صغیر شریف حدیث سے نبی علیہ السلام فرمائی 4 شیزونه دا د انبیاء دا سنتونه دي، یو حیا او یو خوشبوئی لګول، بل نکاح کول او بل مسواک استعمالول. نو حیا په هر چا کې پکار ده او بیا زنانه پر خو ډېر حیا چې دنه هغه پکار ده. د دین او د ایمان یو اهمه شعبه هغه حیا ده او حیا انسان د ډېر ګناهونو نه هغه بچ کوي. که انسان د الله نه حیا وکړي چې ما ته الله ګوري، زما اس قول فعل د الله نه پټ نه دی، نو دی به د ډېرو ګناهونو نه هغه بچ پاتې شي. دارنګې د پلار او د لور په درمیان کې د حیا پرده پکار ده. اوس نن موږ وګورو نو د ټي وي د نحوست او سپیروالي د وجې نه د پلار او د لور او د رور او د خور تر منځ حیاګانې پورته شوي دي. اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت حدیث کې راځي کله چې ستا حیا ختم شي نو څه چې کې هغه کوه. د دې وجې نه یعنی کله حیا پورته شوه نو د انسان نه د حیا صادر پورته شو او د ده چې څه خوښي نه هغه دی کوي. او بیا خاص طور سره ټي وي دا ګورې د حیا صفا کولو هغه چاړه ده، په دې باندې حیا مکمل هغه صفا کېږي. دې وجې نه حیا ډېره پکار ده او بیا د الله پاک نه خو ډېره زیاته. 4مه زنانه چې په هغې باندې عذاب و نو هغه د دې وجې نه چې دې به استهزا کوله او د دې عذاب سو چې د دې دواړه خپې سینې سره تړلې شوې وې او دواړه لاسونه د دې هغه سر پورې تړل شوي
نبی علیہ السلام او فرمایل چې دا هغه زنانه ده چې دا په دنیا کې په جنابت کې او دارنګې د بیماری نه د فاکېدو اهتمام به دې نه کو او د مونځ به بې پروایي کوله بلکې یو قسمه مونځ پورې به یې ټوقې کولې مونځ نه کول دا او مونځ پورې ټوقې کول دي یو انسان ته د غسل یعنی ضرورت پیښ شو فرض غسل دی او غسل یعنی کول پکار دی او دا انسان یعنی غسل اونه کی نو یعنی د دې څه وبال دی نو بهتره خبره خو دا ده چې فوري غسل وشي او که فوري ونه شي نو کم از کم استنجا وشي چاردام وشي کدام نی کم از کم استنجا کدام نی کم از کم تیمم ووخلی شي او که اسم نی نو د شپې انسان ته ضرورت راغی چې د سحر مونځ خو ته قضا نشي دا آخري درجه ده او که فرض کې یو انسان دې حالت کې وده شو او بیا د نور خطو نه پس پاسید نو بیا د ده دپاره یا عذاب دی یا وبال دی او دا نه تاخیر کول چې دونه بې پروایي یو انسان وکړي چې مونځ قضا شي نو دا ناجایز او حرام دی او څوک چې یعنی روستو پاسی عامم چې انسان د سحر مونځ نه کړي د ده په رزق کې برکت نه وي او چې بیا دونه روستو پاسی انسان چې هغه مونځ قضا شوي نو دا خو ډېره لویه بربادي او تباهي ده دارنګې یو زنانه ته کله پاکوالی حاصل شو نو فوري پکار دی چې دا غسل وکړي او چې مونځ هغه دې نه قضا نه شي مونځ هغه ادا کړي او که یو انسان دونه وخت یعنی عمومي چې دا پکې ولامبي او صرف یو ځل پکې الله اکبر ویلی شي نو دغه مونځ په دې زنانه باندې فرض دی او دې وجې نه فوري دې لره غسل کول هغه پکار دی نو بعضې خلک دې شي کې هغه احتیاط نه کوي او دا ډېر لوی یعنی نقصان دی پکار دی چې فوري ګني کم از کم چې د سحر مونځ خو هغه د انسان نه هغه قضا نه شي او د دې عذاب یعنی مختلف وجوهات دي یو وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی ده چې د مونځ استهزاء او ټوکې به دغې زنانو مونځ پورې کولې او مونځ به معمولي وګڼو او دې ته باید څه توجه نه کوله او دې مسله کې عام سړي او عام زنانه تقریبا یو شان دي ډېر سړي د مونځ اهتمام نه کوي ډېرې ښځې د مونځ اهتمام نه کوي بیا په مړي او په واده کې خو بیا بالکل د دې شی ورسره پروا نشته دی نه مونځ 1900 کرته الله پاک په قرآن پاک کې ذکر کړی دی او الله فرمایي اقیم الصلاة مونځ قایم کې د مونځ ادایګي نه ده راغلی قایمول راغلی دی یعنی صحیح طریقې سره پنځمه زنانه چې په هغې باندې عذاب او نبی علیه السلام وفرمایل چې ما په دې حالت کې ولیده چې د دې مخ د خنزیر په شان دی او باقی بدن د خر په شان دی او ماران لړمانه د دې بدن پورې انختی دي نو دې باره کې نبی علیه السلام وفرمایل چې دا هغه زنانه ده چې دا دروغ وایي او دا چغلي خوري نو د دروغ ویلو او د چغلي خوړلو د وجې نه دې ته دا عذاب ورکولی شي دا دواړه ګناهونه ډېر خطرناک دي که سړو کې وي او که په ښځو کې وي یو ګناه غیبت دی یو ګناه چغلي ده دواړه حرام دي د دواړو نه بچ کېدل پکار دي غیبت هغې ته وایي چې پیښې شا چا پسې خبره وکړي انشاءالله څه وخت به کوشش کوو چې په غیبت مستقل درس وشي او که فرض که هغه سړی خبر شي چې ده ما پسې دا خبره کړې ده او هغه په دې خفه کېږي نو دا غیبت دی او دا کار هغه کې ویمه او بیا هم ته ذکر کوې او که خفه کېږي نو غیبت دی او که هغه کې نه او بیا ذکر کوې نو بیا دا بهتان دی او بهتان چې دی نو دا د غیبت نه زیات دی او یو چغلي ده نو چغلي یعنی د یو بل په سر باندې شیطاني کول د یو اړل بل ته او د بل اړل بل ته ښځو کې هم دا شی ډېر زیات وي او د چغلۍ ګناه چې ده نو کتابونو دا د غیبت نه زیاته ګڼلې ده ولې په غیبت کې خو صرف د نورو هغه برایي او بدي مقصود وي
لیکن په چغلې کې د هغه برایۍ نه علاوه دا مقصود وي چې د دې دوو کسانو ترمنځ جګړه جوړه شي او کومه دوستی او تعلق او محبت خپل منځ کې چې دا ختم شي، لکه څوک د خواښې او د انګور په منځ کې، څوک د پلار او د زوی په منځ کې، څوک د دوو دوستانو په منځ کې. یو شغلخور واقعه ده چې یو کس بازار کې خپل یو غلام خرڅو او دا آواز به لګو چې زما یو غلام دی او ډېر ښه غلام دی، خو یو عیب پکې شته دی چې دی کله کله چغلي خوري، بل عیب پکې نشته. یو کس د آواز اورید، هغه سوچو که یاره دا خو څه دونه عیب نه دی، راشه بس واله. بس هغه غلام یې واغش ریوس، دیم سروس ښه ټیک ټاک داسې صورت تېرې کړې، بیا د خپل عادت نه مجبوره شو. یو ځل دا کومه نیکه چې د ده وه نو هغې ته د خاوند په سر باندې چغلي شروع کړه او ورته وایي ستا د خاوند تعلقات ټیک نه دي، د ده بل ځای تعلقات دي، بل ځای نکاح کوي او تا پرېږدي، خو زه یو چل ښیم چې داسې به وکړي چې په چاړه باندې به د ده د ګیرې یو دوه درې ویښته کټ کړي او به ځان سره وساتې، بس دې به ټول عمر ستا تابع وي. ښځې خو وي دغسې، څوک د یو ځای نه دلته ترنو ته هم څوک راختوي، څوک بل ځای ته، څوک بل ځای ته، بعضې خلکو لځي نه د هر چا نه پرده ده ګورې او دا شی داسې دی، دا غلا پلانکي کړې ده او دا پلانکي کړې ده، د غیب علم صرف الله ته دی ګورې، بل چا ته نشته دی. او چې څه مشکل درته راځي 2 رکعاته صلات حاجت کوې، سوره یاسین وایې، آخري سورتونه وایې، ټول مشکلات به الله جل جلاله هغه حل کوي. د هر چا نه ستر پرده هغه پکار ده، دا نه دا استاد دی او دا ملا صاحب دی او دا پیر صاحب دی، دا دادي دا دادي نه، څه چې د الله او د الله د رسول حکم وي. اوس دغه ښځې خو چې دا خبرې اورېدې ویې ویل چې دا خو څه مشکل کار نه دی، دا به زه نن وکړم او که نن نی نو سبا به وکړم. اوس د غلام سوچ وکړه چې زه دا خو بس کور شوه، راشه اوس مالک له نیک له هغه له ورله او ته یې صاحب ته خو خبر نه یې که نه، ستا د دې ښځې خو تعلقات ټیک نه دي او قریبه ده چې بس تا ته خیر باد وي او دی بس اراده کړې ده چې نن شپه تا ګورې په چاړه باندې حلالوي او که زما د خبرې یقین نه کې او زما خبره ته دروغ ښکاري نو ته داسې وکړه چې نن هسې اوده شه د قصده او ته ځان اوده ښکاره که او ته ګوره چې دا ښځه تا سره څه کوي. نو ده له خوا هم خوب نه ورته، نو بس ده داسې چل وکړو چې ځان یې د قصد اوده که او خړار یې شروع کړو. د ښځې یقین راغی چې صاحب خو ښه پوخ اوده شو، چاړه را واغشته او داسې سپکه شانتې یعنی چاړه وه او بس دی خیال و چې بس د ګیرې نه به 2-3 ویښته هغه کټ کړمه. بس چې دا څنګه نږدې شوه فوراً د خاوند د لاسه ونیوه او ته یې ښه ته ما لالې اورېږه ته دی خو د مخکې نه ورته غوسه، بس مقه چاړې را واغشته او دی پې حلاله کړه. کله چې د ښځې خاندان ته پته ولګېد هغې رالل د خاوند یې ول حلال کړه، هغې یې ول مړ کړه. بس دواړه طرفین دشمني جوړه شوه، د هغې نه ډېر قتلونه وشو او یعنی لوی فساد په دواړو خاندانونو کې شروع شو. اوس موږ وګورو نور ښه دی خو یو عیب په دې غلام کې دی چې دا چغلي خوري. عذاب قبر زیات د 2 شیزونه نه د وړو بولو نه ځان نه ساتل او دارنګې چغلي خوړل. د معمولي خبرې نه څونه لوی فساد جوړ شو. دارنګې د دغه عذاب په سببونو کې معلومه شوه چې یو سبب هغه چغلي وه، بل دروغ یعنی ویلو. دروغ هم ډېره لویه ګناه ده او په دروغجن باندې د الله جل جلاله لعنت وي. ډېرې ښځې د دې شي باک پروا نه ساتي او یاد لرئ چې 3 قسمه کسان دي چې د قیامت په ورځ به یعنی په دوی باندې عذابي. نو د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې ارشاد فرمایلی دی چې 3 کسان دارنګې دي چې د هغې طرف ته به الله پاک د قیامت په ورځ د رحمت په نظر سره نه ګوري، نه به ورسره خبرې کوي، نه به یې پاکوالی کوي او د دوی دپاره دردناک عذاب دی.
یو هغه کس دی چې د سفر په حالت کې دی او د ضرورت نه زیاتې اوبه ورسره شته، بل ملګري ته ضرورت دی او دی هغه د ځنه اوبه طلب کړي او دی وله ورنه کړي، د دې کس دپاره دا عذاب دی. او که ضرورت مطابق اوبه د سره وي نو بیا انکار کول هغه جایز دی، په دې کې ګناه نشته. دویم یعنی کس چې هغه ته دا عذاب ورکول شي هغه سوداګر دی چې خریدار ته وایي چې دا شی ما په دې اغشتی دی او په دې خرڅوم او حال دا د په هغې نی اغشتی، دروغ ورته وایي، نو دغه کس. دریم کس هغه دی چې په چا احسان وکړي، چا سره یعنی نیکي وکړي او دا هغه نیکۍ پې بیا احسان کوي، تا سره ما دا نیکي کړې ده، تا سره ما دا نیکي کړې ده، نو دا ډېره لویه ګناه ده. احسان جتلانه، یو کس سره تا نیکي کړې ده بیا تا سره د هغه نالګي شوه یا هر څه حالت راغی او تا پې د هغې اثباتنه وکړه، دا ډېر لوی جرم دی. شپږم ښه ده چې په هغې باندې یعنی عذاب په دې شکل کې شولو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغه ښځې شکل هغه د سپي جوړ شوی او د هغې په خوله به اور داخلېده او لاندې به ترې وته او فرشتو د جهنم دا به په ګروزونو باندې وخله. نو د دې باره کې نبي علیه السلام وفرمایل چې دا عذاب د دوو ګناهونو د وجې نه، یو د حسد د وجې نه او دویم یعنی احسان جتلانه، کم چې مختصر مخکې د دې نه مخکې تاسو ما ذکر کو. یعنی حسد ډېر لوی جرم دی. یو انسان دی په ده باندې الله احسان وکړو، مال یې ورکو او ته وایې چې ولې د ده دا مال دی، ته ورته سودې او ته وایې چې د ده نه دا مال لر شي، د ده نه دا علم لر شي، نو دا حسد دی او دا نیکۍ داسې سوځي لکه خشاک چې څنګه اور کې سوځېږي. او کو سیالي وکړي نو سیالي جایز ده. څه مطلب؟ سیالي دې ته وایي چې یاره د دې انسان علم دی، خدای د ده نورم علم نصیب کړي، د ده دې علم وي خو یا الله مال راکړي، یا د انسان مالدار دی خدای د ده دې مال نصیب شي او خدای مال راکړي، نو دا جایز دی. نو احسان په چا کول او دانګې حسد، دا دوا یعنی ډېر لوی جرمونه دي، ډېر لوی ګناهونه دي. نو احسان جتلانه د دې نه ځان ساتل هغه پکار دي. دا دغه عذاب دویم سبب هغه حسد ذکر شو. حسد یعنی په سړو کې می خو په زنانو کې ډېر زیات وي. په معمولی شي د پلان کې ولې دا جامې چولې پکار چې د دې نه وي او ما چولوي، نه خدای دې له نور ورکي خو خدای دې مال راکي. نو خلاصه دا چې دا مختلف ګناهونه هغه ذکر شو او دا زنانه په عذاب کې د دې وجې نه هغه مبتلا وي. او عموما په دې ګناهونو کې بعضې ګناهونه داسې دي چې هغه داسې یعنی ظاهري ګناهونه دي. او حدیث کې راځي د بخاري شریف حدیث نبی علیه السلام فرمایي چې کل امتی معافا الا المجاهرین، زما ټول امتیانو ته به معافي کېږي خو که ښکاره کومه ګناه څوک کوي نو هغه امتي زما ته به بیا ګناه به ورته نه معاف کېږي، هغه ته به بخشش د ګناه هغه نه کېږي. اوس بې پردګي شوه، سر نه پټول شو، شونډې ښکاره کول شو، یا بعضې دا نور ګناهونه ذکر شو، نو دا ښکاره ګناهونه دي، د دې نه ځان ساتل پکار دي. او بعضې خلک داسې دي چې د هغې دپاره د فرشتو یو ټولګي دی په اسمان کې چې هغه د هغې دپاره دعاګانې غواړي. سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالزوائر. کنوز الحقائق دا حدیث نقل کړی د مستدرک نه. هغې کې دي چې هغه فرشتې هغه ټولګې د فرشتو هغه دا تسبیحات وي چې پاکي د هغه ذات لره چې خشته کړی دي سړي په ګیرو باندې او زنانه هغه په کمسو باندې، زنانې په کمسو باندې خشته کړي دي، د زنانه ښایست هغه په کمسو دی، په سر پټوالي باندې دی، او د سړو ښایست چې کم دی هغه په ګیره باندې دی. سړی چې ګیره وخوري نو د هغه ظاهر کې د زنانه څه نسبت هغه پاتې شو، هېڅ نسبت هغه د هغې منځ کې پاتې نه شو. د دې وجې نه زما قدرمنو عزتمندو د کلمې خویندو میندو الله هم سره زما په خوږ ایمان خوشحاله که. دا کم ګناهونه ذکر شو، په دې کې کم ګناهونه په موږ تاسو کې وي، د دې نه ما سوا نور ګناهونه یعنی د هغې ټولو نه ځان ساتل پکار دي. په دې ګناهونو کې چې کم اسباب دي په هغې کې بعضې سببونو کې دام را دي چې یو انسان او یو مسلمان هغه به سپک نه ګڼي. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، یعنی یو جماعت بل جماعت پر ټوکې نه کوي
څوک د چاته سپک نه ګوري، ای دی جامو ته وګوره، بله ورځ هغه واده کې چولې اوسې بیا چولې دي، دا جامې خو اسري نه دي، د سینډلو ته وګوره، د لوپټې ته وګوره. نه نه، دا ګورې ټوکې کول دي، د دې نه ځان ساتل پکار دي، اچھا پورې خاندل نه دي پکار. او قرآن کې راځي ویل لکل همزة لمزة، یعنی خرابی ده د هر طعنه ورکوونکي او څوک چې په چا کې عیبونه لټوي د هغه کسانو دپاره. عایشه بی بی فرمایي چې یو ځل ما د یو انسان نقل هغه جوړ کو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی منع فرمایله او ارشاد یې فرمایو چې ما ته خو یعنی د یو لوی نه لوی دولت مطلب دای د چا په نقل اتارولو باندې ملو شي، نو زه به د چا نقل هغه جوړ نه کم. ابو داود و ترمذی شریف حدیث دی. په دې کې اشاره د دې طرف ته چې دا ګناه بې لذته ده، مطلب دا هغه ګناه ده چې خلک یې په ګناه کې نه شمار کوي. بعضې ګناهونه داسې دي چې خلک هغه د ګناهونو په زمره کې نه شمار کوي، حال دا دی هغه ګناهونه یي، ډېر ګناهونه داسې دي. په دې باندې مفتي شفیع رحمت الله علیه مستقل کتاب لیکلی دی، ګناه بې لذت، په هغې کې قسمه قسمه ګناهونه هغه ذکر کړي دي، او په هغې کې هغوی یعنی لکه څنګه تاسو ته مختصر ذکر شو د چغلۍ باره کې، نو هغوی ډېر تفصیل سره په چغلۍ باندې بحث کړی. لکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه تاسو ته ښیم چې په تاسو کې بدترین انسان هغه څوک دی او بدترین خلک څوک دی. نو ویې فرمایل چې هغه چغلي والی د دې ځای نه هغه ځای ته ځي او د دوستانو منځ کې خپل منځ کې فساد اچي، او چې کوم بې قصوره خلک دي د هغوی عیبونه هغه تلاش کوي. یعنی دا د دغه خلکو عادت وي. او یو حدیث کې راځي د بخاري او د مسلم شریف حدیث دی، لا يدخل الجنة قطات، چغلی خور دی به جنت ته داخل نشي. او بل حدیث کې راځي چې دروغ چې دی نو دا مخ لره تورون کې دي، او چغلی چې ده نو دا عذاب قبر دی. د طبراني شریف حدیث دی، بهقي شریف کې هم دا راغلی دی، او داننګې ترغیب الترهیب کې هم دا حدیث دی. او احیاء علوم کې امام غزالی رحمت الله علیه هغه فرمایي چې کم کس یعنی تاسو ته راشي او د چغلۍ خبره درته راوړي، نو په تاسو باندې یعنی دا لازم دی چې د شپږو خبرو تاسو احترام وکړئ. اول دا چې د هغه تصدیق مه کوه، ولې هغه نمام دی، چغلي خور دی، د ده ګواهي هغه قابل قبول نه ده. او بل دا چې دی د دې کار نه منې که، نصیحت ورته وکړه. او دریم دا چې دا کار یې بد وګڼه او مبغوض یې وګڼه. او څلورم دا چې د ده د وجې نه د خپل رور مسلمان یعنی چې د چا باره کې درته ده چغلي خوړلې ده، نو د ده د وجې نه په هغه باندې بدګمانه کېږه مه. او بل دا چې د ده د وینا د وجې نه د هغه په تلاش او تجسس کې مه پروزه، ولې دا په خپله ګناه ده چې توس دې کې ولګي چې ده دا ویلي دی او که نه دی ویلی. او بل دا چې د دې چغلخور دا خبره چاته مه ذکر کوه، ولی بیا به ته په چغلۍ خوړلو کې مبتلا شي. د دې وجې نه عزتمندو د هر قسمه ګناهونو نه ځان ساتل پکار دی، او خاص طور سره دا ګناهونه چې کوم هغه ذکر شو د دې شپږو زنانو، او دې سره سره د مزید وضاحت دپاره نور ګناهونه هم ذکر شو. موږ 24 ګنټې زندګۍ باندې رڼا واچو چې سحر پاسو نو دا وعده وکړو چې الله ټول ورځ کې به ګناه نه کوم، چې یو کار کې شروع وکړم هغه وعده ځان ته یاده کړم چې ورځ تېره شي ماسخوتن ځان سره حساب کتاب وکړم چې نن ورځ او بیا د ظلمیتوب نه اوسه پورې ما نه څونه ګناهونه شوي د هغې ټولو نه توبه وباسم، او بیا خاص طور سره نن ورځ کې کمې نیکۍ مې کړي په هغې د الله پاک شکر ادا کړم، کم ګناهونه مې کړي د هغې نه توبه وباسم. او ما وعده خو سار کړې وه چې زه به ګناه نه کوم، او دې ورځ کې خو ما نه دا ګناه وشوه، خپل نفس له سزا ورکم، اوس به 30 رکعته 40 رکعته نفل کې نفس باندې به دا زور اچې، او چې خپل نفس له دغه زور ورکې او بیا سملی استغفار سره بیا سملی
او بیا وایي چې که خیری سبا زه پاسم انشاءالله. نو سبا به که خیری عمدق قوادی سره پاسم چې د الله پاک اس نافرمانی او مخالفت هغه به نه کوم او کومانه څه وشي خپل نفس له به سزا ورکوم. نو اول ته ویلی شي معاهده الله سره وعده کول دي، او بیا مراقبه ده چې یو کار کې سړی شروع وکړي او بیا ځان ته هغه وعده یاده کړي او د الله نه یریږي، د الله د حکم مطابق عمل کوي، او بیا ورځ تېره شي د شپې ځان سره محاسبه وکړي چېرې ما نیکۍ کړي دي کو بدۍ مې کړي دي. کو فرض که نیکۍ کړي وي نو الله شکریا ادا کړي، او کو بدۍ کړي نو بیا په معاقبه باندې عمل وکړي، ځان له عقاب عذاب او سزا ورکړي. ما ولې د دې وجې نه یعنې کله کله ځان له لږ زور هم ورکول پکار دي. چېرې زه دا عمل کوم په دنیا کې، فرض کې یو سړی کله کله ماچس هغه یعنې بل کي او ډیوه بله کي، کله کله هسې ګوتې وروړي چېرې دا یو معمولی اور دی، زه د دې برداشت کولی شم کو نشم کولی. نو د دې برداشت خو موږ نشو کولی، نو چې د دې نشو کولی نو د آخرت د هغه لوی عذابونو به څنګه موږ برداشت وکړو. دې کې دې وجې نه بعضې څیزونه موږ معمولي ګڼو او د هغې نه بیا د آخرت ډېر لوی لوی عذابونه هغه جوړ شي. لکه ما ضمناً د تصویر خبره وکړه، نو د قیامت په ورځ به د ټولو نه سخت عذاب کې یعنی مختلف کسانی یو کس باغی چې هغه به تصویرونه جوړونکي والا وي. کوئی سړی تصویر په کیمرو باسي، که په لاس جوړوي، که په پریسي، که په هر څه وي، نو دا ټول په دغه زمره کې راځي. دارنګې کم کور کې تصویر یې هلته د رحمت فرشتې نه داخلېږي. او دا سایستو کې دا حدیث یعنی موجود دی، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، ابو داود وغیرہ. او حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام یو ځل د یعنی عائشې رضی الله تعالی عنها کور ته یو پرده ویزانده وه او په هغې کې یو تصویر و. نو نبی علیہ السلام د خفګان اظهار وفرمایه او هغه کپړه نبی علیہ السلام بیا دوه ټوکړې کړه او یعنی وی شلوله. نو ګوره دونه د نبی علیہ السلام په نظر کې تصویر چې دی نو هغه مبعوض و، او بل د شرک ابتدا چې شوې ده نو دا د تصویر نه شوې ده. د دې وجې نه یعنی د چا تصویرونه او یو خو شناختي کارت دی او پاسپورت دی دا په ضرورت کې راځي. خو هغه علماء کرامو لیکلي دي چې پرس که یعنی سړی هغه وفات نه مخکې داسې نصیحت کول هغه پکار دي چې دا وصیت وکړي چې که زه وفات شمه نو زما د شناختي کارت ضرورت نو زما شناختي کارت به ختموي. دارنګې د پاسپورت خو ضرورت نه پاتې کېږي، نو د هغې باره کې هم وصیت کول پکار دي چې دا ختم کړي. او دغه یو مجبوري ده، هغه هم لکه چې څوک شناختي کارت جوړوي نو د هغه مجبوري ده. نور کو شناختي کارت دپاره څوک یو کس تصویر وباسي نو د شناختي کارت جوړونکي پې ګناهګار نه دی، خو هغه تصویرونو والا بیا هم چې دی نو هغه ګناهګار دی، ولې هغه خو دې کار ته یعنې مجبوره نه دی. او بیا دې نه علاوه موږ وګورو په معمولي شیزونو باندې موږ د کور نه د رحمت فرشتې هغه اوښکې دي بندي کړي دي. لکه یو حدیث کې خاص طور سره د تصویر او د سپي ذکر راغلی دی. بعضې کورونو کې خلکو سپي ساتلي، او کم کور کې چې یعنې سپي وي او لکه عام سپي کم دا بې ضرورت سپي چې دي، او څه یو سپی دی چې د ښکار دپاره ساتلی دی، خو د ښکار د سپي خپل شرایط دي. یا یو سړی دی هغه د پټي د حفاظت دپاره ساتلی دی، یا پرس که د ګړي بیزي دي د هغې د حفاظت دپاره ساتلی دی. خو دا عام شوقیه سپي چې خلک ساتي نو د بخاري و مسلم شریف حدیث دی چې روزانه د د ثواب نه یو قیرات ثواب کمیږي. او د بخاري شریف په بل روایت کې راځي چې د ثواب نه 2 قیرات ثواب هغه یې کمیږي. او تانوی رحمت الله علیه فرمایي چې کم سړی سپی ساتي نو د ثواب نه روزانه د احد د غر عمره ثواب هغه کمیږي. اوس د احد غر ته موږ وګورو چې 5 میله اوږد دی، او بعضې حضرات فرمایي چې 9 کیلومیټره اوږد دی، او بیا د هغې کاڼو ته وګورو، د هغې وزن ته وګورو، او دې خوا سوچ وکړو چې آیا دونه نیکۍ زموږ شته او که نشته دی. نو عرض مې دا دی چې بعضې ګناهونه داسې وي چې هغه موږ په ګناهونو کې نه شمارو،
او حال دا دی هغه ډېر لوی لوی ګناهونه وي. اوس سپې څه شی دی؟ او زمونږ محبوب صلی الله علیه وسلم چې زمونږ زړونو ته پکار دی چې د هر څه نه هغه نږدې وي، هغې څونه تاکید سره تردید کړی دی او موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خبرې پروا نه ساتو، سپي ساتو، تصویرونه دارنګې نور. د دې وجه نه زموږ عزتمندو نومې ګناه ښه شی